बिस्मिल्लाह। मोहतरम अब्दुल्ला शाकिर साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। اول خو یو جهان مننه کوم ستاسو زمونږ ته زمونږ د خبرو اورېدو چې کوم ټایم راکړو او مونږ ته کوم په شارټ ټایم کې حاضري ولګوله، خاص کر د پېښور پریس کلب څومره ملګري دي، یو جهان مننه. الله مو ونازوه. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ ملک کې خو د عادات کې ټایم تېرو او په څه حیثیت یې تېرو، څنګه یې تېرو، دا د چا نه پټ نه دي. او زمونږ د والد صاحب ته الله پاک چې کوم صلاحیتونه او کوم قوت او کوم طاقت الله پاک ورکړی و، نو دغه هم د چا نه پټ نه دی چې مفتي صاحب دا خپل صلاحیتونه آیا چې هغه ته وخت میلاو شوی دی هغه د ملک خدادات خلاف استعمال کړي دي که نه دي استعمال کړي. نن سبا چې چاته 100-150 ټوپکمار میلاو شي، هغه په ملک چې څه کوي هغه تاسو نه پټ نه دي. خو الحمدلله زما والد صاحب هغه سړی و چې زما والد صاحب سره مسلح په زرګونو خلک وو، خو چې کله وچو سره د لامدو سوځولو خبره حکومت وکړله، نو زما د والد صاحب دو ټوک موقف و چې یاره زه ملک کې خانه جنګي نه جوړول غواړم، نو هغه په یو ډیر شارټ نوټس باندې چونکې یو افغاني سړي سره یو د ملک نه بهر سړي سره د هغه مسله وه، خو زموږ سرکار ورته وایي چې ته به هم ووځې او ستا چې کوم ملګري دي هغوی سره به سمیت ته ووځي. نو بیا زما والد صاحب چونکې خلک اوسه پورې وایي چې باړې کې فساد چې دی دا مفتي صاحب جوړ کړی، خو تاریخ ته نه ګوري چې کمې ورځې مفتي صاحب وتو د هغې ورځې پورې که چا په باړې کې یو مړی ثابت کړو په آن د ریکارډ، نو موږ بیا هم د خپل پلار د وینو بخلو ته تیار یو. خو بهرحال داسې څو ځل مفتي صاحب تحریکونه جوړ کړي دي، خو چې کله ملک سره تصادم راغلی چېرته هغه ملک سره تصادم نه دی کړی. خو بدقسمتۍ سره چې کله په ملک باندې د هغه د تپوس ټایم راغلو، د هغه د سیکورټي ټایم راغلو، د هغه د مشکلاتو ټایم راغلو، ملک ورسره دا وکړله چې هغه یې په ACL کې واچولو، هغه په شیډول 4 کې واچولو، د هغه پاسپورټونه یې بلاک کړلو. حالان کې پاسپورټونه خو د هغو خلکو بلاکول پکار و چې د هغه عربونه کربونه اساسي وي، ملک دا یریږي چې دا موږ نه بار وینسي. د دوی په خیال باندې زما والد صاحب خو په دوی باندې بوج ځکه و چې کله ته FIR یې پې کټ کې 14 15 FIR یې پې کټ کې، نو دا خو ستا د ملک باندې یو بوج وي. نو هغه د بوج والا سړي نه خلک وایي چې دا بوج والا سړی چې ورک شي دې ځای نه کیسه ختمه شي. خو نه، د ملک ورته د لاس خپو نه تړلی و، د ملک کې بعضې ادارو کې بعضې خلکو، زمونږ د ټولو ادارو نه څه ګیله نشته، بعضې خلکو داسې د لاس خپو نه تړلی و چې زمونږ لایسنس نه جوړېدو، زمونږ FIR نه اخیستل کېدو. موږ ته به خلک راتلو چې تا ته تریټس دي، تا ته هغه دي، موږ ورته چې وروره موږ ته تریټس دي، نو موږ ته تاسو خو لایسنس یې راکړئ، موږ ته لایسنس یې نه راکول کېدی. حتی چې موږ ته یوه داسې اداره نشي ویلی چې هغوی موږ ته نوټس راکړی وي، هغه ته موږ په بیک سایډ دا نه وي لیکلي چې دا تاسو چې څه وایي دا زموږ وس نشته، لہذا مهرباني وکړئ تاسو دا شیزونه موږ ته فراهم کړئ. خو بهرحال نه موږ ته سیکورټي راکول کېده، نه موږ ته هغه شان ته تحفظ راکول کېدو لکه څنګه پکار و. بدقسمتۍ سره په 15 مارچ 2025 باندې چې کومه واقعه وشوه هغه د چا نه پټه نه ده. 15 مارچ 2025 نه واله تر اوسه پورې د مفتي صاحب بچي، د مفتي صاحب تنظیم تر اوسه پورې داسې یو شکل نه دی اختیار کړی چې څوک دا ووایي چې د دوی ملک سره نالګي ده. حالان کې چې د چا شهیدان شوي وي، ابه تاسو لیدلی وي چې هغه د گورنر هاوس مخې ته په ګروډونو په څه په هغه ټایم باندې د انصاف طلب یې کړی دی. حالان کې موږ ته چې کله دا کار وشو، نو موږ ډېر د سنجیدګۍ سره دغه مسله یو داسې طریقې سره هینډل کړه چې موږ وی چې شاید زموږ ملک کې ادارې دي، زموږ ملک کې داسې افسران هم شته چې هغوی به د دې شي نه عبرت والي او موږ ته به انصاف راکړي. خو یو کال وشو، په یو کاله پورې نه زموږ د کیس په حوالې سره موږ پوه شو، نه زموږ د قاتل په حوالې سره موږ پوه شو، نه موږ ته دا پته ولګېدله چې آخر موږ ولګېدو د کوم ځای نه او ولې ولګېدو. او د هغې نه پس بیا په ما باندې فایر وشولو، بیا ما دوی ته درخواستونه وروړو. خو هغه وجه ده چې زه هم په بعضې داسې FIR-او کې بوخت کړی شوی یم یا بعضې داسې شیزونو کې کړی یم چې زما هم نه لایسنس جوړېږي
او نه ماته هم سیکورټي راکوي. نو د خپل ملک کې هغه حکمرانانو ته مې اپیل دی چې کم خلک په دې ملک باندې خفه کېږي. یو خو هغه خلک دي چې د دې ملک په پیسو باندې جزیرې علي او په دې ملک په پیسو باندې عیاشیانې کوي، د هغوی نه منو چې د خیر تمه شته او نه څه امید شته. خو بهرحال یو کال وشو چې پیشو مړه شي، په د هغې په څو ورځو کې پته لګي چې د دې څه وجوهات وو. دومره لوی سړی، دومره لوی رهبر چې هغه د ډېرو پښتنو د زړونو آواز و. تېرې ورځې د هغه کال پوره شوی دی. تاسو په سوشل میډیا لیدلي وي چې په ملک کې ډېر خلک مري، خو کال خو ډېره لرې خبره، 2-3 میاشتو کې د هغه کیسه ختمه شي. تر نن ورځې پورې د هغه شاګردان دلته ناست دي، حتی چې صحافیانو کې بعضې شاګردان دلته ناست دي چې هغوی به په دې خبرې ګواه وي چې مفتي منیر شاکر تر نن ورځې پورې په میډیا باندې نه دی وفات شوی. نو موږ صرف دې غوښتنې ته راغلي یو چې موږ آخر زموږ پلار چا ووجو، په څه ټس کې لاړو او ولې ووجلی شو. او بیا موږ په دې ملک کې بعضې افسرانو سره دا خبرې هم کړي دي چې وروره دا بم خو یو هلک راوړلو، آیا د بم راوړلو والا ګناهګار دی که د بم د ذهن سازي والا ګناهګار دی؟ ټولو نه بنیادي مجرم چې دی د بم ذهن سازۍ والا دی چې هغه مولیان تر اوسه پورې هرتې تړی ګرځي. زما والد صاحب باندې چا د کفر فتوا ولګوله، بم والا سړی مجبور هغه شو چې بم یې راوړو. زما والد صاحب ته چا مرتد نه ووي نو د بم والا سړي ووي چې یاره د مرګ جایز دی. زما والد صاحب ته چا ګستاخي رسول ووي نو هغې نه پس چا ووي چې یاره د مرګ داسې دی. نو نه، خلک د بم والا پسې ګرځي، خو چې چا د بم والا ذهن جوړ کړی هغه په میډیا باندې اوسه پورې دندناته ګرځي. هغه خلک اوسه پورې په میډیا باندې د مفتي صاحب د کفر او د الحاد او د مرتدیت او هغه یو پرچار کوي. او که د هغې خلاف موږ معمولي هڅه کوو هم، نو بعضې ادارې موږ باندې دا شکونه کوي چې تاسو د چا دپاره لګیا یې، تاسو د کم ملک دپاره لګیا یې، او تاسو دا هلکه زما ذاتي دشمنۍ، زما ذاتي مسلې دي. زه به د خپل دشمن خلاف چې هغه زما خلاف دومره څه کوي، زه به د هغه خلاف تش قدم هم نشم اوچتولی. نه ستا پلار دی وجلی وي، خیر دی، خو ته به څه نه وایې. ښه زه څه نه وایم، تا څه وکړل؟ زه خو یو کال وشو غلی ناست یم، ما ته دې څوک ووایي چې تا دا کړي دي، خو تاسو څه وکړلو موږ ته؟ نو دغه زموږ جړا ده، دغه زموږ فریاد دی چې څو کاله مخکې زما والد صاحب په دې پریس کانفرنس کې، دې پریس کلب کې ناست و او په ما باندې چا ګزارونه کړي وو، په موږ مفتي صاحب باندې چا ډزې کړې وي. الټه تاسو زه هغې نه خبر کړم چې هغه اف آی آر چې کوم زما والد صاحب دلته پریس کلب کې خبره کړې وه، هغه اف آی آر په ثوابیه کې په موږ باندې شوی دی. الټه ګاډي د پولیس والاو د هغه طرف نه لګېدلي دي، موږ د هغوی طرف نه لګېدلي یو، الټه اف آی آر یې په موږ وشول. نو داسې د یو بني سلوک را سره روان دی. صرف د قوم ته دا ښایو چې موږ خو خپله وینم الحمدلله مخکې مړ کړی، اوس هم د مرګ ته ډېر زیات خوشحاله یو، حتی چې دومره خوشحاله یو چې دا یو بوج ګڼو که چېرته موږ نه الله پاک د مفتي صاحب غوندې موږ قبول کړو، موږ یې واغوستو، خاص کر د دې ملک او د دې پالیسیانو نه موږ په مرګ خلاص شو، نو دا د زندګۍ ډېره یوه ښه سودا ده. خو که چېرې دا ملک کې بعضې افسران موږ ته خپل بچي وایي او موږ رعایا خپل بچي ګڼي، نو موږ خو دې اوس په سکون پرېږدي که موږ ته خو دې اوس دومره څه خو ووایي چې آخر تاسو چا نه ځان وساتئ، زموږ بدي چا سره راله، زموږ دشمني چا سره راله، موږ چا ووجلو. بیا زما والد صاحب چې کله هسپتال ته لاړو، ما د والد صاحب خپله ګړۍ راوړې ده، په دې باندې تاسو اوس هم کتی شئ، زما د والد صاحب د وینې داغونه اوسه پورې پې ورباندې دي. زما د والد صاحب ګړۍ شیشه نه ماتېږي او زما والد صاحب شهید کېږي. لکه زه دې ته حیران یم، زما د والد صاحب د نوم نه لاندې زخمي و، د نوم نه باندې د هغه ګړۍ شیشه تاسو وګورئ، د هغه ګړۍ شیشه نه ده ماته شوې. نو چې د هغه ګړۍ شیشه نه ده ماته شوې، مطلب چې دا شی دومره زورور نه و او د نوم نه لاندې هغه مریض و. نو اوسه پورې ما بله ورځ الارج ته تللی یم، په الارج کې ما درخواست ورکړی چې مهرباني وکړئ د هغې 3 میاشتې 2 وشو چې تاسو ما ته دغه هغه راکوئ چې د الارج ویان دی، رپورټ دی، هغه وایي چې مفتي صاحب چې کله رالو موږ الرټ شو، موږ ډاکټران هم الرټ کړو، موږ دا هم الرټ کړو، موږ دا هم الرټ کړو او موږ د هر څه شي انتظام وکړو. ډاکټران موږ مخکې نه راوغوښتلو، حالانکې څوک دې وګوري هغه سی سی ټي وي فوټیج د الارج ایم ایس ما ته ولې نه راکوي. ما ورته ویل چې تاسو وګورئ، زه چې راغلی موږ سټریچر یې ځان ته په خپله راوړي دي، موږ مریضان ځان ته په خپله رسولي دي، ځای ته په خپله رسولي دي. بیا دې وګوري هغه ځای کې موږ چغې والې چې آخر دا ډوکي ډاکټر ولې نه راځي،
دا چغې موږ ولې والې که ډاکټران وو موږ دا چغې ولې والې. بیا زما والد صاحب ته ای سی جي کېدله زما والد صاحب به شیزونه ځان نه وغورځولو چې خدای م غر که زما لاندې خپې نه وینه ځي او تاسو سره د زړه مسلې غم دی. ما لوپلیټ کونکور پایزر پلس دغه ګولۍ اچولي زما زړه مسله ټیک ټاک دی لاندې وینه بنده کړه. بیا زما والد صاحب ته د غټې آرټري کې وینه چړاو شوه یعنې چې کومه د وینې کمی وه هغه ورته دې ځای نه پوره شو. هغې نه پس دی ریلیکس شو نو سټیبل شو دی موږ اپریشن تیټر ته بوت تر څو چې مریض سټیبل شوی نه وي په ایمرجنسي واټ کې هغه ته نه وړل کېږي اوټي ته نه وړل کېږي. ښه چې اوټي ته د یو وړلو دې ځای نه اوټي ته تا ته چا ووایي چې ته دا اوټي ته یوسه ښځه تا اوټي ته یوړو د الارس سټاف ته ما ته حالانکې چې د چا پلار ته انستیزیا ورکول کېږي اپریشن کېږي د هغه کس نه خو دسخط اخیستل کېږي که که چېرې په یوه کاغذ باندې زما دسخط یا زما د یوه هغه سړي چې کوم سړي دسخط په کار وي یوه دسخط موږ ته وښودلی نو موږ رم بیا زه چغې وامه چې وروره دته دننه داسې څوک رالو چې په بیک سایډ باندې یو کس د مخې نه رالو موږ ورته ته څوک یې وایي چې زه ډاکټر یم ما ورته تا نه د ډاکټرۍ په جامه اچولې نه چې ته څه شی کوې دلته نو هغه واپس رالو په بیک سایډ نه په یو بلې کمرې باندې دننه شول. بهرحال چې په بلې کمرې دننه شو په 5 منټ کې دننه هغه سټیبل سړی هغه د غره عمره سړی چې هغه په ډېرو غټو مسلو کې هغه زړه نه دی بایللی هغه ته فول انستیزیا ډاکټر صاحب ته ولې ورکړې تا ته پته ده چې زه تا ته چغې وایم چې هغه 15 سټنټونه لګولي دي یا د هارټ پیشنټ دی ته د نوم نه لاندې دغه ته نشه ولې نه ورکړې. په دنیا کې داسې ما یو کال وشو ما قسمه ډاکټر ته یو کې پورې ما ډاکټرانو نه تپوس کړی چې یو سړی خپې ته زخمي وي هغه ته فول انستیزیا ورکول کېږي وایي نه. بیا چې د زړه مریض وي یو موږ خو کوشش کوو چې د انستیزیا نه هغه ډېر وساتو هغه ته د هر څومره تکلیف وي موږ د هغه ټریټمنټ کوو خو انستیزیا نه ساتو که بیا انستیزیا ورکوو نو بیا د نوم نه لاندې یې ورکوو د نوم نه بره یې نه ورکوو ځکه چې هغه د هارټ پیشنټ وي. زما والد صاحب ته هغه ډاکټر څوک و چې ډیسایډ یې کړه چې دته فول انستیزیا پکار ما خو دنیا ډاکټرانو سره هغه وکړي ما ته اوسه پورې د الارچ رپورټ نه میلاویږي ما ته اوسه پورې د الارچ سی سی ټي وي فوټیج نه میلاویږي چې ما ډاکټر زما اپریشن تیټر کې څوک نو داسې یو کار را سره روان دی داسې یوه کیسه را سره روان چې لاس کې شی رانه ورک شوی دی او هر سړی وایي چې نه موږ خو نه یو خبر زما د والد صاحب ګړی بچ پاتې کېږي زما د والد صاحب د جیب سامانونه حتی چې زما د والد صاحب بره کپړې بچ پاتې کېږي چپلې تاسو وګوره چپلې ما سره اوس هم پرتې دي هغه اګزیکټ رکې روغې دي والله بالله ثم تله چې هغه اوسه پورې موږ سره پرتې دي هغه بالکل رکې روغې دي خو هغه لګیا دی هغه کېږي شهید کېږي په اپریشن تیټر کې په 5 منټ کې دننه څنګه اوټي ته دننه شو په 5 منټ کې دننه بار سړی ما ته راوځي تسلیانې ما ته راکوي. او بل زه به تاسو ته داسې په پروف باندې ویډیوګانې وښیم پرون زما ورور هغه کړي دي چې زما والد صاحب لا شهید شوی نه دی زما د والد صاحب د شهادت امبولانس زما د والد صاحب نه 11 منټه مخکې راغلی چې کوم کې زما والد صاحب پوسټ مارټم ته هلته وړل کېږي هغه زما د والد صاحب د شهادت نه 11 منټ مخکې راغلی که چېرې زه دا دروغ وایم الارش دی دا خپلې ویډیوګانې وښایي که نه موږ هم ویډیوګانې کړي دوی دې م وښایي او یا که دوی رښتیا وایي تر اوسه پورې موږ ته دا رپورټ ولې نه میلاویږي تر اوسه پورې سی سی ټي وي فوټیج موږ ته ولې نه میلاویږي. نو دغه کیسه را سره شوي ورونو که چېرې موږ ګناهګار وو نو باید موږ ولې پرېږدي دنیا خلک یې وجلو. بیا د مفتي صاحب په کیس کې بعضې کسانو موږ ته وایي چې کله پریس ریلیز وشو چې موږ خلک ونیولو موږ تپوس وکړو چې وره څوک دې ونیولو چېرته دې ونیولو هغوی موږ ته وایي چې موږ کسان ونیولو موږ وویشتلو هلکه نه دې ما ته وښودو نه دې زه پرې پوه کړم څنګه دې وویشتلو ستا د دې سره څه کار و کېدای شي خلک ما معاف کړي وی کېدای شي هغه خلکو نه موږ نور تپوسونه کړي چې تا سره وڅوک نه تا وویشتلو. ریسنټلی نن د مفتی صاحب په کیس کې نن د دهشتګردۍ په عدالت کې پرون ما ته بلکې په 12 تاریخ ما ته هغه وشو چې یاره ته راشه 12 تاریخ ته الله دې کبه به شی معاف کړي که 11 تاریخ چې ستاسو یو ملزم ګیر دی 3 میاشتې کېږي هغه ګیر دی زه ترې نه خبرېږم 3 میاشتې پد جج ما ته وایي چې ته راشه ته دا وګوره ته دعوه کوې که نه ما ورته جج صاحب زه په دې نه یم خبر چې دی څوک څه شی دی څه کیسه ده. بهرحال هغه جج ما ته صفا وایي چې وروره دا داسې که سړی ګیر دی چې د 100% د ضمانت حق دی چې زه یې وله ورکړم یعنې دومره کمزوری کیس دی او ته ما ته لګیا یې وایې چې دعوه وکړه یو وړوکی هلک دې رانیولی یو وړوکی ماشوم دې رانیولی ما ته یې چې دعوه وکړه او زه دې په دې نه یم ډسکس کړی په نه یم پوه کړی چې آخر ته په دې دعوه کې خو څه پروف څه ریزن خو راته وښایه څه شواهد خو راته وښایه نو داسې یوه کیسه د بني سلوک را سره روان دی نه پوهېږو چې څه وکړو. دغه زمونږ جړا ده دغه زمونږ فریاد دی.
شوی هیڅ قسمه څه پیشرفت څه دغه ونه شو د دې نه پس تاسو څه لایحه عملیه څه دغه مخکې به څه کړی څه خو زمونږ تنظیمي مشورې دي هغه خو ځان له دي خو تر څو پورې چې زمونږ ذهن دا مني چې یاره دا ملک دی او د ملک ادارې دي او دوی دا وایي چې یاره موږ د دې ملک رعایاو ته د خپلو بچو په نظر ګورو تر څو چې زمونږ دغه امید دی نو موږ کوشش دا کوو تر زمونږ د والد صاحب پالیسي دي څوک وګوري اوس زمونږ چې موږ دا وایو چې باید ادارې دي بعضې د خپل بغضي خلک باندې د نظر وکړي او دا تپوس ترې وکړلی شي چې یو کال کېږي د دومره لوی سړي غم ولې نه کول کېږي موږ اوس هم دا امید لرو د خپلو ادارو کې هغه مخلصو خلکو نه چې شاید د لاندې خپلو چیلو باندې نه وي پوه شوي چې هغوی حتی چې موږ ته بعضې ټایم کې دا هم ویلي شوي دي ځینې خلکو نه تفتیشونه شوي دي او ټولو نه مضبوط شک په دې هم شوی دی چې یاره دا کار چې دی دا د مفتي صاحب زوی په خپله کړی پلار د پلار راله ووجلو د هغه غم راله هغه نه کې او اوس زما کسانو نه تپوس کې چې یاره دا د مفتي صاحب زوی خو دا کار نه وي کړی نو موږ بیا هم امید ساتو ځکه چې موږ یو داسې ملک یو چې موږ خپل قدم اخیستو تصور ځکه نشو کولی چې ته به د یو ښې قدم علي او تا باندې به د خپل پلار د قتل انظام راځي نو چې دومره یو لوی بهتان او دومره یو لوی دومره سپکې طرف ته د سره خلک تلی شي نو په هغه ملک کې به ته د دې خبرو څه سوچ وکړي یا به خپله پالیسي څه ښکاره کړي بیخي نه تاسو د خپل طرف نه څه تحقیق کړی چې مطلب تاسو د کور ګیټ کې بم بیا تاسو خپل طرف نه څه تحقیق کړی څوک راغلو څوک لاړو څه ټایم دی راووتو آیا منصوبه بندي آیا تاسو ته په دې دوران یا په دې کار دوران کې چېرته داسې تریډ راغلي اوس نه چې بهي دې کیس کې نور ګوتې مه وهئ هغه حقایق دې میډیا ته مزویان کړئ چې موږ په هغې باندې ژور نظر کوو لازم ذکر سوال کوم دیکھو چې صرف تدریس دن علاوه تاسو جی زمونږ یو خو زمونږ د کور مخې ته دا بلاست نه شوی زمونږ د کور نه لرې مسجد دروازې مخې ته شوی دی او هغې مخصوصي دروازې مخې ته شوی چې په هغې دروازې صرف مفتي صاحب دننه کېدو او د مفتي صاحب سره زه زما ورور یعنې دا پلان تقریبا زمونږ د کور شپږو کسانو ته و دې ځای کې ټایم کې به زه ورسره تلم نږدې چې کوم نږدې کسانو هغه 16 کسان تلو 16 کسانو کې نږدې چې کوم کسانو یو زه وم یو زما ورور عبدالرحمن و یو چې کوم زما بل زوی دی هغه به ورسره قرآن مجید وړلو محمد هغه به یو به احمد و چې هغه به د کیمرې سټینډونه وړلو او یو زما وړوکی زوی حماد چې مفتي صاحب به کوم د ګوتې نه نیولی و دغه به او یو زمونږ ترور زوی دی بل زمونږ ډېر نږدې دی مفتي صاحب ټول نه ډېر نږدې کس دی محمد جمیل دا به و دغه شپږ کسان به د سره موږ ارد ګرد تلو په دې ځای به دا ځای به موږ بلاک کړو مفتي صاحب به دننه شو چونکې دا ځای د لرې نه ښکارېدو نو سی سی ټي وي فوټیج دا هر یو شی راغستی دی دا د دې شپږو کسانو منصوبه بندي وه هغه بدقسمتۍ سره مفتي صاحب صرف په دې ورځې باندې زما زوی کپړو سره څښا کړی هغه ویډیوګانې باندې موجود دي چې ټوله کیسه موږ کړې په دې ځای کې بیا څه هغه نه وي چې هغه د خپل وخت نه کم سے کم 5-6 منټ مخکې ووتلو دغه وجه وه چې زه ترې لاندې چمن کې پاتې شوم زما ورور وروستو رالو دا موږ چې نږدې ټایم کې وتو دا دې ټایم کې وتو چې موږ پسې شاته نه یو کس رالو چې هلکه مفتي صاحب خو وتی دی دا کم 3 کسان چې ځان سره بوتلي دي کې یو ورسره ګنمین و دا 2 ورسره دا میلمانه وو د مفتي صاحب مکتبې کې به تاسو لیدلي او ټوپکې پرتې وتې دا راوالی ځای چې ځو حماد راپسې اوس راوځي نو حماد نه پټ ووتلو چونکې هغه به په درس کې هغه ډېر تنګولو نو وایي چې دی چې راوځي موږ به وتي هغه د خپل وخت نه مخکې ووتلو سی سی ټي وي فوټیج دا هر څه راغستی دي حتی چې موږ دې پورې ورته کلیر کړی چې ریمونټ دې ځای نه والی شوی دی ځکه چې دا شی چې دی دومره تیز تللی دی د ټیکټر نه کم اوورټیک کړی دی چې شی کړي دي دا هر یو شی ورته موږ کلیر کړی دی چې کم ټایم کې دا مین راوړلی شوی دی په چې شي کې راوړلی شوی دی دا هر یو شی موږ ته پته شته دوی ته یې ولې نه وایو دوی ته یې صرف د دې وجې نه وایو چې کیمرې خو تاسو سره ډي وي آر خو موږ ټول تاسو ته درکړی دی چې زه یې پکې ګورم ته یې پکې ولې نه ګورې او که زه چېرې ووایم چې دا شی په دې شي کې راوړلی شوی سبا به یې قاتل نیولی یو بیا به څه وایي زه ما سره خو صرف دغه یو پروف دی چې زه به قاتل نه مین تپوس دا کوم چې تا څنګه راوړی تا سره څوک تا په چې شي کې راوړی که چېرې هغه هم ما دوی ته وښودو او هغه هم دوی ته پته نو سبا به یې دغه شانته یو وړوکی رانیولی وي ښه به ډېر بیا والی وي چې زه ما ورته کښېنوي زما سره خو دغه یو کلو دی چې هلکه تاسو څنګه راوړی نو هغه د کیمرې والا کیسه به ټوله ده ورته تېره کړي او به ما ته به وایي نو زما خو همدغه یقین چې بل خو زما سره لاره نشته او یو کال وشو چې تاسو وایئ چې یاره تاسو ته څه اندازه شوي نو یو کال وشو زما د والد صاحب خو د شهادت نه مخکې بقاعده کیسې موجودې دي چې وبه مې وجنې مړ به مې کړي دماکه به راباندې وکړي دا چا سره لګیا و زما والد صاحب کومو مولیانو سره لګیا و
چا سره دا خبرې کولې؟ کوم ملا ورته د مرتد نه وي، کوم ملا ورته ګستاخ رسول نه وي، کوم ملا پې ډزې کولې؟ دا هر یو شی انډرګراونډ موجود دي. صرف اینی ون یو ملا دې راته وښیي چې دوی ته شامل تفتیش کړی وي. نه هغه د دوی چیلې دي، هغوی ته بقاعده پروټوکول ورکول کېږي. هغوی اوس هم زموږ خلاف زموږ کلي ته راځي، زموږ خلاف جلسې کوي. موږ که چېرته څه وایو وایي دا د مفتي صاحب بچي دا شر جوړوي، او که څه نه وایو زما دشمن دی راځي زما کور مخې ته دی ما ته جلسې کوي، اجتماعات دې کوي، زه دې غلی وم. که څه وایم وایي دا د انډیا دپاره لګیا دی. زموږ بعضې کسان ګیر شوي دي، هغې کې نه دا تپوسونه هم شوي دي چې تاسو لګیا د انډیا دپاره لګیا چې دې ملک کې دا شی هغه کوئ. موږ خو د ملک کې روایت پرستو نه خلک خلاصوو. زموږ والد صاحب یو وایس کړی و، تاسو خبره جې کوم، ویلي و چې ما ته په قرآن کې داسې مسله معلومه ده چې زه یې که وکړم کېدای شي خپل به مې پرېنږدي. څوک دې تپوس وکړي چې د هغې مسلې د دې ملک دپاره څومره لوی ضرورت و. هغه مسله د ګستاخ رسول او د ارتداد د مرګ وه. ټولو نه زیات مړي چې دلته کېږي د ارتداد په ټکي کېږي یا د ګستاخ رسولیت په ټکي کې کېږي. مفتي صاحب چې ما سره دې څوک کښېني په دې ما سباس وکړي، په دې مرګ نه دی جایز. او که چېرې دا خبره میډیا ته راغلې وه کېدای شي لاندې ډېر خلک د دې مړو نه کلار شوي وي. زما پلار خو دغه شی ختمولو د بنیاد نه خو د عدم تشدد سړی و. जी जी तो ये क्या वजह है कि इन उलमाए कराम को और मुफ्ती साहिबान को टारगेट किया जा रहा है? और आपके होते को भी सवाल है कि आपने बहुत समय से काम किया, आपने भी साथ नहीं किया, तो आप क्या कहेंगे कि ये मुफ्ती कराम को उलमाए कराम में वो तसलसल से कत्लेआम हो रहा है? ये तो मैं ये इसका तो एक वाज़ेह वो है कि ये दुश्मन का एक ऐसा एजेंडा है कि वो मुल्क में उस लोगों को टारगेट करता है कि जिस लोगों की बहुत ज़्यादा शागिर्द होते हैं, बहुत ज़्यादा साथी होते हैं, वो कोशिश करता है शायद इसको हम अटैक करें और इसके घर वाले इंतशार की तरफ चले जाएं। इसके घर वाले इसको अटैक करते हैं कि शायद यानी मुल्क में इन्होंने इतने हालात ख़राब किए, इतने लोगों को तंग किया है कि सारे लोग बगावत करने के लिए रेडी है, लेकिन सर का बंदा लोग नहीं छोड़ते हैं। वजह तो दो है, या हमारे इदारे इंतहाई कमज़ोर है इसी मामले में, या कुछ लोगों का इन लोगों के साथ हाथ है। हमें जो दो चीज़ें नज़र आई, इनको जो है यानी ये जो काम हो रहा है शायद इनकी सलाह से हो रही है या शायद इनकी कमज़ोरी की वजह से हो रही है। अब तक हमें ये अंदाज़ा नहीं होता है कि इन लोगों का इस इतनी कमज़ोरी में क्या बात होती है। यही दो बातें हैं, या कमज़ोरी है और या सलाहकार है। जी जी تعاون خدا سي دی چې دا تاسو کوم د دوو ګوندونو ذکر وکړو، زه دا وایم چې تعاون خو ډېره لرې خبره ده. بعضې مخالفتونه لګیا یو موږ ګورو، ځکه چې د مفتي صاحب کالیزه نن مناو شوې ده. تاسو وګورئ په دوه غټ پیجونه تاسو سره زما هغه شوي دوه غټ پیجونه د مفتي صاحب د هغې نه بنیادي د تاسو چې د کوم سړي نوم واغستو د هغه پیج نه د مفتي صاحب د کالیزې په باره کې پوسټ نه دی شوی. د هغه بنیادي اپډیټس والا چې کوم پیج دی چې کوم د کې پی اپډیټ دی د هغه نه څه هغه نه شوی چې یو سړی د کالیزې هغه نه کوي نو هغه به هغوی نه به موږ نور څه توقع وکړو. خو غم صرف دا دی چې موږ هغوی ته صرف دغه وایو چې زموږ غم پرېږده وایي، هغه غم وکړئ چې کوم تاسو د ښځو طلاقونه کړي دي، چې کوم تاسو د ښځو طلاقونه کړي دي هغې له به څه کوئ. ځکه چې تاسو خو مفتي صاحب سره کلمات قرآن او کلمات طلاق باندې وعده کړې وه. هر هغه خلک چې کوم عوامو نه علاوه خواصو چې کوم هم وعدې کړي وي هغه یو هم د یو کاله پورې موږ ونه کتو، حتی چې موږ په دې وکتلو چې د پراپیګنډې باعث جوړ شي. نه تنها دا چې زموږ ملګرتیا وکړي. سیاسي قوتونه خو بس صرف تر هغې پورې ستا ملګري وي
تر څو پورې چې ستا بول بالا وي او ته د هغوی صفتونه کوې. لکه نن چې کوم په KP کې کوم حکومت دی PTI په ممبر باندې زما د والد صاحب غوندې مضبوطه بیانیه او مضبوطه ملګرتیا د عمران خان شاید چې چا کړي وي، خو نن بدقسمتۍ سره وزیر اعلی صاحب ته زموږ مقیم وزیر اعلی صاحب ته هغه ماشوم خو ښکاري چې تیرا کې روان وي چې وایي چې دا یو سهیلر نه پوتې دا یې مرنه ویژني، بیا هغه هم پروتوکول سره وزیر اعلی هوس ته راغوښتی وي، هغه له 150 روپۍ ورکړي وي. یعنې هغه نه دی خبر دی. خو د شهید مفتي منیر شاکر چې د هغه د عمران خان د علماو کې د عمران خان سپوټرانو کې ټول په مضبوطه سطح باندې وو، د هغه تپوس خو ډېره لرې ښه د هغه تعزیت هم اوسه پورې ګواره نه ده کړې. یو خبره د تاسو کې اوس هم د مولانا صاحب د فکر د نظریې او ویډیوګانې د هغې هغه اواز اوس هم چلېږي. الحمدلله. آیا د هغې د ودرېدو لپاره د هغې څارلو لپاره داسې څه تریډ شته چې مطلب دا تاسو مه چلوئ؟ تریډز خو دومره زیات دي چې کاغذونه زه ښکاره کړم خلک به هم ورته حیران شي، خو چونکې موږ د خپل ځان غم کوو، نه صرف د بابا غم را سره دی. کني زه په 70 سپیډ کې روان ګاډی زما په ما باندې د سنیپر ډز کېږي او اگزیکټ زما شیشه لګي او زه ځم په چوکانو تاڼۍ کې FIR درج کوم چې جي په ما دغه ډزې وشولې، تاسو د دې انکوایري وکړئ. نو یو انویسټیګیشن SHO دی، هغه ما ته وایي چې جي دا ګولۍ د بره نه راغلې. ما ورته ویل چې جي دا راته وایي چې ګولۍ د بره نه راغله، دا شیشه یې ماته که بیا واپس لاړه که لاندې راغله؟ وایي نه جي لاندې راغله. نو ما ویل دا لاندې ګاډی ولې نه دی خوب؟ نو یعنې زمونږ ته چې کوم تریډز دي موږ سره چې کومې مسلې دي هغې ته خلک داسې رنګ ورکول کېږي چې ما باندې سټریټ فایر شوي، هغه وایي دا هوایي ګولۍ ده. د دې بندولو خو حتما دومره کوششونه کېږي چې زمونږ تاسو وګورئ زمونږ اوسه پورې افیشل فیسبوک پیج نشته، وشي 60-70 هزار ته ورسي بیا هغه بلاک شي. دې پسې شاته څوک لګیا دي؟ یو قوت داسې لګیا دی چې هغه د مفتي صاحب دغه اواز چې هغه په ملک کې تصادم نه غواړي، هغه پښتانه په دې پویول غواړي چې دا اسلام د دې دین نه دی، اسلام د دې دین دی. اسلام کې تش منځونه او روژې او حجونه او زکاتونه نه دي، اسلام د یو نظام نوم دی. هغه خلک ښکاره لګیا دي زموږ اواز بندولو کوشش کوي. جی هیڅ خبر. جی 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 یاره جی تحقیقات خو به موږ خامخا کړي وي، خو که چېرې موږ ته څوک دا اعتماد راکړي چې موږ تحقیقات کړي دي او موږ معمولي څه نه څه ښکاره کړو چې د دې ګرنټي موږ ته میلاو شي چې سبا بیا موږ ونه شي دا تا څنګه وکړو، دا موږ ونه کړو، دا تا څنګه وکړو. موږ په دې هم یېرېږو دوی نه. الټا ما خو تاسو ته مخکې ووایي چې موږ ته خو دا خبرې هم راغلي چې بعضې خلک په دې ریسرچ کې دومره کمزوري شوي دي چې هغه وایي چې دا دوی په خپله کړی دی. نو که هغوی ته موږ چېرې دا ووایو چې یاره په پلانکۍ او پلانکۍ یا داسې یا داسې، نو موږ وایو چې هسې نه چې الټا نور کار موږ ته وکړو. جی 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 سوال نه پیداویږي چې دا خبره د مولا د فساد نه خالي وي، سوال نه پیداویږي. خو زمونږ ادارې زمونږ بنیادي خلک دغه طرف سره ټچ کوي قدرې نه. نو دا زمونږ یقین نه بلکې 120% یقین دی چې دې کې به د مولا لاړه خامخا وي. څوک چې د سر نه تېرېږي او هغه زما کور ته زما جومات ته بم راوړي، هغه چې تا د دین او د جنت هوري او دا کیسې ورته نه وي کړي که نه، سوال نه پیداویږي چې هغه دومره لوی شي ته تیار شي. الله مو عزتمن کړي. یو جهان منن الله مو ډېر قدرمن کړی تاسو لاجي.